بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم ټول بخیر. نن بیا یو نیو ویډیو سره په سیم لاست ټاپک باندې په آی ټي باندې خبره کوم. دا ویډیو سپیشلی هم د کالج سټوډنټس لپاره ده. په فرست ایئر کې وي، سیکنډ ایئر کې وي، یونیورسيټي سټوډنټس هم کتلی شي. دې نه علاوه نور خلک هم کتلی شي. څه ریسټرکشن پکې نشته. مطلب څوک انټرسټډ وي په آی ټي کې، په کمپیوټر ساينس کې، او مطلب دا ورته پته نه وي چې کوم طرف ته پکې لاړ شو، ځکه چې کمپیوټر ساينس کې د ډېر زیات فیلډ دي. سپوز سافټویر انجینیرینګ دی، ویب اپلیکیشن دی، ویب ډیولپمنٹ دی، دې نه علاوه نیټورکینګ دی، دې نه علاوه سیسټم انجینیرینګ دی، سکیورټي دی، سایبر سکیورټي، نیټورک سکیورټي، ډیټا ساينس دی، اے آی دی، روبوټکس دی، پرومپټ انجینیرینګ دی، ډیټابیس دی، دې نه علاوه مطلب به انتها کلاود کمپیوټینګ، دې نه علاوه ډېر فیلډز دي مو سره په دې کې. او په دې باندې ان شاء الله خو ډیټیل کې خبره کوم چې مطلب تاسو کوم طرف ته تللی شئ او دا غیر ټریننګ پلس سرټیفیکیشنز وغیرہ د دې کوم روډ میپ دی هغه به تاسو سره ان شاء الله په دې ویډیو کې شیر کوم. سٹارټ پتا سو اخلي د نیټورکینګ نه صحیح شو. سیسکو یو کمپنی د یو اس بیس کمپنی ده، دا غي یو سرټیفیکیشن دی. مطلب تاسو به انیشلی اول دا غي ټریننګ کوئ، صحیح شو. تاسو به سٹارټ اخلي د سی سی ان اخلي سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ، مطلب دا د فرست لیول ایگزام دی، صحیح شو. اسوسییټ لیول دی، صحیح ده. الریډي ما په سی سی ان باندې پریویس لاست ویډیو جوړ کړی دا تاسو کتلی شي. خا د سی سی ان نه بعد چې کوم سره بیا راځي، بیا سیکنډ لیول راځي پروفیشنل لیول. پروفیشنل لیول چې کوم سره دی هغه سی سی ان پی دی، صحیح شو. سی سی ان پی انټرپرایز دی، موږ سره سی سی ان پی سکیورټي دا، سی سی ان پی ډاټا سنټر دی، سی سی ان پی وایرلیس دی، سی سی ان پی سره کولیبریشن دی، سی سی ان پی ډیونیټ دی، سی سی ان پی وایرلیس دی، صحیح شو. دا موږ سره د پروفیشنل لیول چې څومره ټریننګز دي د سیسکو سرټیفیکیشن دا هغه ماته سره ډیسکس کړو. پلس بیا راشي تھرد لیول د سیسکو کې، مطلب هغه د ایکسپرټ لیول، هغه بیا ټول دی آی ای، مطلب سی سی آی ای لیول دی، صحیح شو. سی سی آی کې بیا خپل د غیو ټریننګز دي، سرټیفیکیشن دي. په فرست باندې د سی سی آی انټرپرایز دی، په سیکنډ باندې د سی سی آی سکیورټي ده، دغه نه بعد د سی سی آی سرویس پرووایډر، سی سی آی ډاټا سنټر، سی سی آی وایرلیس، سی سی آی ډیونیټس، سی سی آی کولیبریشن. دا چې کوم دی دا مطلب تھرد لیول ټریننګز دي، سرټیفیکیشن دي، دا ټاپ ناچ سرټیفیکیشن دی په سیسکو کې ایکسپرټ لیول والا. ها دین علاوه تاسو سټڈی کولای شئ اس ډی ان ټیکنالوژي. اس ډی ان ټیکنالوژي د سیسکو شته، صحیح شو. سافټویر ډیفاین نیټورکینګ ډېر لیټیسټ ټیکنالوژي ده. سیسکو په دې کې موږ سره وین ټیکنالوژي، ډاټا سنټر یا کیمپس چې کوم دي هغه مینلی په درې باندې فوکس کوي. نمبر فرست چې کوم دی د اس ډی ان چې کوم ټیکنالوژي ده هغه فرست دا د وین ټیکنالوژي، هغه تم اس ډی وین وایو، صحیح شو. هغه نو سیکنډ چې کوم د اس ډی ان ټیکنالوژي د ډاټا سنټر لپاره هغه اس سی آی وایو، صحیح شو. دین علاوه چې کوم اس ډی ان ټیکنالوژي د کیمپس نیټورک لپاره هغه موږ سره اس ډی اکسس ده. دا چې کوم نیټورکینګ سرټیفیکیشن ټریننګ ما تاسو ډسکس کړل، دا د سیسکو یو بل کمپیټیټیو دی هواوی، صحیح شو. هواوی هم ټریننګز پرووایډ کوي، څنګه چې موږ سره په سیسکو کې سی سی ان ای دی، داسې د هواوی کې ایچ سی آی ای دی. څنګه چې موږ سره په سیسکو کې سی سی ان پی دی، دا غرنګ په هواوی کې ایچ سی آی پی دی. بیا څنګه چې موږ سره په سیسکو کې سی سی آی دا، داسې په هواوی کې موږ سره ایچ سی آی دا. مطلب تاسو هواوی سره هم کنټینیو کولای شئ. دې نه علاوه موږ سره په جونیپر کې شته، څنګه چې موږ سره په سیسکو هواوی کې سی سی ان ای ایچ سی آی ای دی، داسې موږ سره په جونیپر کې جے ان سی آی ای، جے ان سی آی ایس، جے ان سی آی پی، جے ان سی آی ای. نو دا چې کوم دی د جونیپر اسوسییټ لیول، پروفیشنل لیول او ایکسپرټ لیول د هم ټریننګز پرووایډ کوي. بالکل تاسو د دې مطلب کرایټیریا د دې سټریټجی فالو کولای شئ، دې نه تاسو بالکل سټڈی کولای شئ. او سیسکو چې کوم دی هغه مطلب په ټاپ ناچ باندې بیا آلموست هواوی راځي، بیا جونیپر راځي، دې نه علاوه نور وینډر هم شته دي. دې ځکه د نیټورکینګ هغه پارت کمپلیټ شي، کوم چې ما تاسو سره سیسکو، هواوی، جونیپر دا درې باندې ډسکس کړو، صحیح شو. سیکنډ باندې کوم سره راځي هغه سره سیسټم انجینیرینګ راځي. په سیسټم انجینیرینګ کې چې کوم سره فرست ټریننګ دی هغه د مایکروسافټ دی، ایم سی ایس ای ورته وایي موږ، صحیح شو. دا اسوسییټ لیول ټریننګ دی د مایکروسافټ، صحیح شو. په دې کې موږ سرورز څومره چې ټیکنالوژي دي هغه سټڈی کوو. لیټس سپوز ټایپس اف سرور موږ سره کوم دي، کم سرور دي، سرور مینلی موږ سره په ارګنایزیشن کې څه کار کوي، ګروپ پالیسی څه شي دي، ډیفرنٹ ټایپس اف سرور دي، مطلب د خپل رول دي، صحیح شو. پالیسی به څنګه امپلیمنٹ کوي، ګروپ پالیسیز وغیرہ. په دې کې موږ سره یا وینډوز بیس ډیپلایمنٹ سرور موږ سره یا ریسټرکشن وغیرہ په ارګنایزیشن کې موږ لګو. دا آلموست په دې کې موږ سټڈی کوو. نو ایم سی ایس ای د اسوسییټ لیول سرټیفیکیشن دی، صحیح شو. هغه نه بعد راشي ایم سی ایس ای راشي، کوم دا دی ایکسپرټ لیول دی. دا نه کې بیا دین علاوه بیا موږ سره چې کوم دی د وی ایم ویر په تھرډ باندې راشي وی سی پی ډی سی وی، صحیح شو.
دا د VMware یو ټریننګ دی او ډېر بیسټ سرټیفیکیشن دی کرنټلی په په پوره دنیا کې په اورګنایزیشن کې مینلی چې څومره سرور دی د ډاټا سنټر ورچوالایزیشن دی دا الموست په دې باندې مینج کیږي صحیح شو. دینه علاوه په سیستم انجینیر کې موږ سره ریډ هات یو کمپنی ده دا غي خپل بیا د دنیا ده هغه کې بیا تاسو مطلب کولای شئ دا غي نه بعد چې کوم دی د MCSA VCPDC نه بعد تاسو بیا RCSA کولای شئ دا الموست ټول لینکس بیس ته پدې کې موږ سره دا Ubuntu او CentOS وغیرہ څومره چې لینکس پلیټفارم دی په دې باندې مینلی په دې کې کار کیږي. دا د دې مینلی کوم سرټیفیکیشن دی اسوسییټ لیول هغه RCSA دی صحیح شو. دینه علاوه چې کوم دی په سیکنډ لیول باندې د RHC دی. دینه علاوه د ریډ هات نورم خډیر سرټیفیکیشن شته خو مینلی چې مطلب تاسو په دې باندې فوکس وکړئ نو مطلب تاسو ته ډېر بهترین نالج ملاو شي تاسو په دې باندې او ارګنایزیشن کې او ډېر ښه رول پلی کولای شي مطلب ښه کار پې کولای شي په دې ټیکنالوژیز باندې. په ترډ باندې موږ سره بیا سٹارټ شي سکیورټي. سپوز یو ارګنایزیشن د هغې خپل یو پرایویټ نیټورک دی د هغې خپل پرایویټ سرویسز دي پرایویټ اپلیکیشنز دي صحیح شو. دا هغه په رننګ کې دي نو فرست اپروچ چې وي د سکیور کولو لپاره هغه ډیفینټلی موږ سره راځي په فرست اپروچ باندې فایروالز راځي صحیح شو. فایروال مینلی موږ سره سکیورټي پرووایډ کوي دا موږ سره په درې لوکیشن باندې لګي په پیرامیټر باندې په ایج باندې چرته چې زموږ د نیټورک ټرافیک ان اوټ کیږي ول دا موږ پیرامیټر باندې انسټال کوو. سیکنډلی دا موږ په ډاټا سنټر باندې انسټال کولای شو. دین علاوه فایروال چې کوم دی هغه موږ په برانچ ټو برانچ کنیکټیویټي لپاره یا برانچ ټو برانچ کمیونیکیشن چې څومره موږ سره کیږي د ارګنایزیشن په هغه باندې انسټال کولای شو. فرست اف اول موږ سره راځي په سیسکو کې د دې فایروال شته سیسکو SA فایروال دی صحیح شو. دا اصل کې لیګیسي فایروال دا غن بعد بیا سیکنډ رالی سیسکو فایر پاور رالی به تھرد رالی نورم ایڈوانس شو سیسکو FTD رالی د دوی سیسکو فایر پاور تھریټ ډیفنس اور د کې نیکسٹ جنریشن فایروال فیچر دی اپلیکیشن ID یوزر ID کنټینټ ID په دې باندې کار کوي. دین علاوه د کې موږ سره د پروفایلینګ سکیورټي پروفایل چې څومره موږ سره دي دا غي فیچرز په دې کې شته دا موږ مطلب ښه سموثلی رن کولای شو په خپل ارګنایزیشن کې دا موږ انسټال کولای شو. فایروالز لپاره سیسکو نه علاوه موږ سره نور کمپنیز هم شته US بیس کمپنی دا پالو الټو ون اف د ټاپ کمپنی دا نن سبا فرست رانک باندې چلیږي دا غیم خپل ټریننګ خپل سرټیفیکیشن دی دا غي کې په فرست لیول باندې کوم سره راځي اسوسییټ لیول PCNSA غي ته موږ وایو د پالو الټو دا موږ سره ټرین دی اسوسییټ لیول باندې. دین علاوه موږ سره د پالو الټو موږ سره PCNSE شته ایکسپرټ لیول دی دا. دین علاوه موږ سره PCNSC راځي د پالو الټو دا موږ سره کنسلټینګ لیول دی صحیح شو. کنسلټینګ لیول د ایکسپرټ لیول نمبر دی دا مینلی فوکس کی په سکیورټي باندې د نیټورک سکیورټي باندې الموست پدې کې موږ سره نیکسٹ جنریشن فایروال چې څومره فیچر دي اپلیکیشن ID یوزر ID کنټینټ ID مینلی هاي سکیورټي پروفایلینګ چې کوم دي هغه موږ پدې کې مطلب امپلیمنٹ کول شو په ارګنایزیشن کې چې زموږ سره کوم سایبر اٹیکس کیږي دا غي ایزلی میټیګیشن لپاره دا غي پریونټ کولو لپاره موږ سره چې کوم 0 ډیز اٹیک کیږي چې هغه اٹیک مطلب په فرست ټایم باندې کیږي نو د دې کیپیبلیټي وی د نیکسٹ جنریشن فایروال چې هغه اٹیکس موږ سره دا پریونټ کوي او دا غي اگینست میټیګیشن کوي. دین علاوه پالو الټو فوکس کی په کلاود سکیورټي باندې د دې چې نیکسٹ ټریننګ د سرټیفیکیشن دی هغه موږ سره PCCSE دی پالو الټو سرټیفاید کلاود سکیورټي انجینیر اور دین علاوه د دې نیکسٹ سرټیفیکیشن چې کوم دی هغه PSE ساسي دی. دین علاوه به موږ سره PSE سٹارټ دی دا غي علاوه موږ سره PCSAE دی دا موږ سره مینلی فوکس کی په کلاود سکیورټي باندې د پالو الټو ټریننګ دی سرټیفیکیشن دی. نیکسٹ موږ سره راځي US بیس کمپنی دا فورټینټ هغه خپل فایروالز ټریننګ سرټیفیکیشن پرووایډ کوي. د موږ سره FortiGate فایروال دی د فورټینټ صحیح شو. دین علاوه فورټینټ په ډیفرنٹ لیول باندې موږ ته سکیورټي پرووایډ کوي د ډیفرنٹ موډیول دي څنګه چې موږ سره FortiGate فایروال دی د فورټینټ کمپنی والا. دین علاوه موږ سره 40 انالایزر 40 منیجر 40 پراکسی 40 سینډ باکسینګ 40 اوتھنټیکیشن 40 NAC 40 میل 40 ویب اور 40 SD-WAN ډیفرنٹ دا څومره متا سیاست دا موږ سره ډیفرنٹ موډیول دی د دوی دا مینلی چې څومره متا سیاست دا ټول almost دا په سکیورټي باندې فوکس کی په ډیفرنٹ لیول باندې دا یوز کیږي په ارګنایزیشن کې اور ډېر ښه ټریننګز دي د دې ډېر ښه سرټیفیکیشن دي اور یو نیکسٹ لیول انجینیر تاسو نه جوړی نو دا almost دا ټول چې کوم راځي دا موږ سره د سکیورټي په پاس کې راځي صحیح شو پلس نیټورک سکیورټي دا او پلس سایبر سکیورټي دا دواړه کور کوي. دین علاوه د فورټینټ له علاوه موږ سره نور فایروال شته چیک پوینټ ته PFSense ته Sophos ته Sophos XG دین علاوه موږ سره د Huawei فایروال د USG اور دین علاوه موږ سره د Juniper فایروال د SRX اور
دین علاوه نور وینډر هم شته او مینلی فوکس کیږي ما چې تاسو سره کوم دا شیر کړل مینلی په اورګنایزیشن په دې باندې فوکس کیږي چې ون اف د ټاپ چې کوم فایروال دی هغه پالو الټو دی بیا په سیکنډ باندې فورټینټ راځي دا غي نه بعد بیا موږ سره د سیسکو او چیک پوینټ وغیرہ د چې نو فایروال دی دا موږ سره بیا روسته راځي په هر اورګنایزیشن کې خپل ایمیلینګ سیستم وي هغه د بار خپل ایمیل سرور وي لیټ سپوز موږ یو نیم واخلو لیټ سپوز یو کمپنی دا xyz.com صحیح شو دا غي خپل ایمیلز وي لیټ سپوز موږ یو یوزر واخلو علي دا غو موږ سره ایمیل لیټ سپوز جوړیږي هم په سیم کمپنی کې ali@xyz.com صحیح شو دا مطلب دا هر یو کمپنی خپل نیم سره دا غي خپل ډومین جوړیږي نو دا ایمیل سیستم سکیور کول د لپاره موږ سره سیسکو کې سکیورټي ډیوایس دی ESM ورته وایو دا موږ سره ایمیل سکیورټي اپلاینس دی پلس دا موږ سره دی کې موږ سره WSM راځي ویب سکیورټي اپلاینس دا موږ سره فوکس کی په ایمیل سکیورټي باندې صحیح شو او په ویب سکیورټي باندې لیټ سپوز یو اورګنایزیشن دی دا خپل ایمیلینګ سیستم دی د بهر نه غته لیټ سپوز یو د بل کمپنی نه یا د بل پرایویټ هغه نه د ایمیل راځي او باقي ایمیل کې لیټ سپوز اٹیچمنت وي سه PDF وي سه ډاکومنت وي سه ایمیج وي یا سه لینک وي نو مې بي هغه لینک د فشینګ هم کې دی شي صحیح شو مطلب یو سایبر اٹیکس هغه نه جوړې دي شي نو دا هغه پریونشن د لپاره مطلب دا ایمیلینګ سیستم چې کوم وي دا هغه پریونشن د لپاره مطلب دا سکیورټي د لپاره موږ سره ESA ایمیل سکیورټي اپلاینس فوکس کوي څومره موږ سره پر ایمیل راځي هغه موږ سره ایج دا انیشلی دا هغه ډیپ پیکټ انسپیکشن کوي دا هغه ایج ورډز دا هغه چې کوم موږ سره اٹیچمنت راځي دا هغه چې څومره بیهیویري هغه د موږ سره سکیور کوي په اورګنایزیشن کې چې کوم موږ سره سایبر اٹیکس کېږي د ایمیلز باندې یا په ویب سکیورټي باندې هغه باندې مینلی فوکس په سکیورټي کې بیا موږ سره ټریپل ای وی اوثنټیکیشن اوثرایزیشن اکاونټینګ لپاره د دې سکیورټي لپاره په هر اورګنایزیشن کې almost څنګه اورګنایزیشن وي نو هغه ډیفینټلی د دې لپاره ډیډیکیټډ ډیوایسز یوز کوي په دې کې موږ سره د سیسکو د پټاو باندې سیسکو آیس آئیډنټی سروس انجن چې دا موږ سره ټریپل ای فیچر پرووایډ کوي اوثنټیکیشن او اوثرایزیشن اکاونټینګ لکه چې موږ سره چینج اف اتھورټی دا ټول فیچرز وي دا موږ سره ډیر په ټاپ باندې دا د تاسو کې موږ نیکسٹ سولوشن وایو د سیسکو آیس چې کوم دی دا موږ سره په ټاپ باندې دی سیسکو آیس آئیډنټی سروس انجن د دې نه علاوه موږ سره په د دې په کمپیوټر کې موږ سره په اروبا کې راځي کلیر پاس راځي دا نه علاوه موږ سره فورس کاوت دی د دې دا ټول هم دا ټریننګ دی د دې په نیم باندې دی سرټیفیکیشن پرووایډ کوي صحیح شنو دا مینلی فوکس کوي په ټریپل ای باندې په اورګنایزیشن کې څنګه موږ سره دا ټریپل ای سیستم دی اوثنټیکیشن اوثرایزیشن مطلب یو یوزر دی یو ډیوایس دی دا فرست هغه اوثنټیکیټ کوي بیا دا نه بعد دا اوثرایزیشن کوي صحیح شو دا نه بعد موږ سره بیا دا اکاونټینګ کوي صحیح شنو دا ټول موږ سره دا درې چې کوم دی مینلی دا سیسکو آیس او د اروبا کلیر پاس او فورس کاوت دا مینلی په ټریپل ای باندې فوکس کوي موږ سره دې ته موږ نیکسٹ سولوشن هم وایو په ټیکنالوژي په ورلد کې یا د اورګنایزیشن په ورلد